دا کوم پروګرام دی یو انقلابي پروګرام دی او د چپراسیتوب او د نوکرو د داسې شیزونو نه چې هغه یو ډېر سخت اذیت والا کاري نو هغې نه هم خلاصوي او د روزګار ذریعه هم دله جوړوي. نو د ټول نوښار دپاره ټولو پښتنو دپاره الخدمت فاونډیشن د دویم پروګرام کې زه یقین لرم چې دا د بېروزګارۍ خاتمې دپاره به دا پروګرام په پاکستان کې اهم کردار ادا کوي او معیشت دپاره به سهاره جوړوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه تفهیم لنډه مختصره دا وایم دا ویډیو خو تاسو د الخدمت فاونډیشن د پیشکش د ټول نوښار دپاره کتلی دی، خو زه دا وایم چې د نوښاریانو له جینکو له هلکانو له ځوانانو له بوډاګانو له د سکول ماشومانو لپاره یو اهمه موقع ده چې دوی هم د لپټاپ موبایل ټکنالوژي په ذریعه باندې کروڑپتیان اربپتیان جوړېدی شي. صرف دماغ والا پکار دی او دې ټیم سره د هغوی تړون پکار دی او ډېر اسانه باندې هفته کې 2 ورځې کلاس دی او بیا چې دی څنګه مچلی په دې ضلع کې مختلفو ځایونو کې پوینټونه وي. الخدمت فاونډیشن زیر اهتمام بن و قابل پروګرام 2.0 د هغې لانچینګ کېږي. نو دا خوشقسمتي ده او خوشخبري د نوښار دپاره چې دا ځل پکې نوښار شامل دی او دلته نه به دی سلیکشن کوي. د دې لینک تاسو سره په ټولو ویډیوګانو کې شیر کېږي او نمبر به هم تاسو سره شیر کېږي. نو چې کوم مقرره تاریخ دی 10 اکتوبر دې ته زر تر زره په دې باندې لاړ شئ، اپلای وکئ او چې دې کې کامیاب شئ. نو د دغې فارموله دا ده، د دې طریقه کار دا دی چې کله دې کې تاسو کامیاب شئ او پاس شئ نو دا ټیم به تاسو له مخکې دوکان هم درکوي، روزګار به هم درکوي، انټرنیشنل مارکیټ سره به هم تړي. زه په خپله سوشل میډیا سره تړلی، موبایل سره تړلی د تیرو 15 کالو نه 14 کالو نه. نو زما یقین دی چې دا کوم پروګرام دی یو انقلابي پروګرام دی او د چپراسیتوب او د نوکرو د داسې شیزونو نه چې هغه یو ډېر سخت اذیت والا کاري نو هغې نه هم خلاصوي او د روزګار ذریعه هم دله جوړوي. نو د ټول نوښار دپاره ټولو پښتنو دپاره الخدمت فاونډیشن د ټیم د جماعت اسلامي چې کوم امیر دی پاکستان حافظ نعیم الرحمن هغې د کراچۍ نه د دې ابتدا کړې او کامیابۍ سره مختلفو ښارونو کې د دې تکمیل ته رسېدلی دی. د دویم پروګرام کې زه یقین لرم چې دا د بېروزګارۍ خاتمې دپاره به دا پروګرام په پاکستان کې اهم کردار ادا کوي او معیشت دپاره به سهاره جوړوي. مهرباني.